یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغی خان ته تپوس کوي چې د کم ځای وي د پلانینګ څه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای دې دې قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه ستا ده ویل او قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل څوک شته نه د اسمان نه را پریوتی که د کم ده ویل راځه چې درته وښیم چې ستا عمره ځمکه زمام ده نو ادیرې له یې بوتلی ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې څملې ویل 2.5 ګزه کې خو ویل 2.5 ګزه زمام ده او 2.5 ګزه ستا هم ده که نه دا 2000 خو ستا نه ده کور دی وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېځې دغه ځای کې 2.5 ګزه ځمکه ستا هم ده او 2.5 ګزه زما هم ده په 2.5 ګزه کې کوتې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو چو بیړه یې غرق اسې ویم د الله والو خبره داسې وي چې په دې اړه کې ننوځي او اړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبره اوس ته ماته وایې چې د خانۍ ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو 2.5 ګزه ځمکه ده 2000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نوار خانی او نوابی پرېښوه او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوئ چې کوم فقیران زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته داسې ډلې ډلې روان دي زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یو هدیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکشالو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناست او دوه کاڼي بیا داسې ایښي او لوټه به پې د پاسه پرته وه په هغې کې به چای باندې کړې وې په لوټه کې هغه به څکلی ونې لاندې به ناست چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن به یې چې و هغې نه به یې پړی تاو کو او ترخ کې به یې نیولی او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلي نن د تبلیغي جومات والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران رایاد پیاده به رواني او بسترې به یې په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به 10 کروڑه روپۍ ورسره وي 10 کروڑه روپۍ نغدې جایداد یې پرېږده عامې کتو کوار تتلمنو چې غاښې نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستره په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ ما څه شعر ویلی
ویلتا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطر نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي کنه او ځان مولانا سے خپل لار وه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني ده چې پچایو